السلام علیکم مرګرو. نن در سره د یو بلې ویډیو سره مخاطب یم. زه یم ډاکټر فریدګل د رایان هوم میډیکل سنټر چکدرې د طرفه. ویډیو ډېره اهم ده. ویډیو کوشش وکړئ پوره وګورئ، انشاءالله ډېره زیاته فایده به درته وکړي. دا ویډیو د ځوانانو لپاره هم ده، د مشرانو لپاره هم ده، او د سپین ږیرو بوډاګانو بوډیګانو او بیګانو لپاره هم ده. ویډیو ډېره معلوماتي ده. ویډیو زموږ نن چې کوم ټاپک دی ایجنګ مطلب عمر به څنګه زمونږه خپل عمر به موږ څنګه کمو. ډېره بهترینه ویډیو ده. کوشش وکړئ چې ویډیو پوره وګورئ، تاسو به ډېره زیاته فایده میلاو شي. او په اینډ کې به ورته دوایي هم ښیم چې د کومې دوایانو سره به زمونږه ځواني مونږه برقرار ساتلی شو، بوډاوالي طرف ته به نه ځو. بېشکه د یو انسان عمر به زیاتیږي، خو د هغه چې کوم ځواني ده هغه به برقراره وي. ویډیو ډېره انټرسټډ ده. ویډیو راسره پوره وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ضرور هم دغه ټول هر څه سټپ بای سټپ ښیم. ویډیو طرف ته ځو. زموږ د لایف یا زموږ د ایج یا زموږ د ژوند درې مین سټپس دي، درې مین حصې دي د ژوند. یو ته کرونالوجیکل ایج ویل کېږي. کرونالوجیکل ایج هغه ایج ته موږ ویلی شو چې کوم د تاریخ په حساب دی، لکه ډیټ، منت او یر. یو انسان دی چې کوم دی نو سپوز په 1/1/1947 کې پیدا شوی دی. د هغې نه راواله د موجوده ټایم پورې چې د څونه عمر شو، یو دا عمر دی. یو سړی دی هغه سپوز په 1/1/1990 کې پیدا شوی دی، نو د 1990 نه راول تر موجوده پورې څومره ایج دی، د دغه ایج دی، دغه عمر دی. دې ته کرونالوجیکل ایج ویل کېږي. دویم ایج دی زموږ سره بایولوجیکل ایج. بایولوجیکل ایج هغې ته ویل کېږي چې د انسان فزیک، دغه چهره یا دغه چې کوم جسامت دی هغه د څونه عمر ښکاري. د هغې نه موږ ګیس کولی شو، اندازه اخیستی شو چې دا انسان د 30 سال دی، د 32 سال دی، د 50 سال دی، یا د ایکسیکټرا هر څومره کېدی شي. یو ډېر اهم ایج چې کوم ته سایکولوجیکل ایج ویلی کېږي، ذهني عمر چې کوم دی، ذهني طور انسان د څونه عمر دی. بعضې خلک به تاسو کتلی وي په معاشره کې چې د هغه عمر ډېر زیات وي، خو په هغې کې هغه بچګانه خویونه وي، د ماشومانو خویونه پکې وي. بعضې خلک وي د هغې عمر ډېر کم وي، خو د هغې خویونه، عادتونه دا د مشرانو وي، د پخو خلکو وي، یا د تجربه کارو خلکو وي. د دې بیا کلاسیفیکیشن که موږ کوو، موږ یې مخکې ګورو، نو زموږ دپاره کم ایج میټر کوي. آی تھنک سو چې ایج 3 مطلب چې کوم سایکولوجیکل ایج دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی. دا زموږ په زندګۍ کې ډېر غټ رول پلی کوي. څنګه پلی کوي؟ یو کس دی او هغه مطلب زه به دا ووایم د هغه ایج دی 50 پلس، یعنې 50 نمبره دی، د 60 نمبره دی، او دی ځان ته بوډا نه وایي، دی ځان ځوان ګڼي. دی چې کوم دی نو وایي حشاش بشاش دی. دی چې کوم دی نو خپل لایف سټایل بهتره تېروي، پروادار نه دی، وایي چې څه کېږي به کېږي. یاد ساتئ څنګه به موږ ځان ځوان ساتو. راځم دغه ځای له چې ځان به څنګه ځوان ساتو. ویډیو نه اوږدو، مختصر کوشش کوم ستاسو پوهې کول د هده پورې. ځان به موږ څنګه ځوان ساتو؟ ځان به موږ داسې ځوان ساتو یا جوان ساتو چې زموږ کم تېر شوی وخت دی په هغې باندې ړه نه خورو، د هغې سوچ ډېر نه کوو. ښه تېر شوی، بد تېر شوی، تېر شوی دی. هغه پښتو متل دی، وایي تېرې چپې تېرې، راتلونکي چپې شماره. یو اهم مشهور متل دی. دې کې ډېر زیات لاجیک دی، فلسفه ده پکې. او په دغې فلسفه که موږ ځان پوه کړو نو موږ ځان ځوان ساتلی شو. د را روان وخت پروا نه ده پکار. بېشکه څه حده پورې د هغې سوچ دی، خو ډېر نه. هسې نه چې موږ دونه ډیپ په هغې سوچونو کې لاړ شو یا دونه ژور په هغې سوچونو کې موږ ځو چې زموږ دپاره کم را روان وخت دی هغه مشکله شي. مطلب د هغې د وجې نه زموږ په موجوده یا په پرزنټ باندې ډېر اثر پرېوځي. مخصوص حده پورې هغې ته سوچ یا پلانینګ پکار دی، خو هر ټایم د هغې په سوچونو کې نه، چېرې زه به په فیوچر کې دا کوم، دا دغه په خپل ځای ساده پورې ضروري دي، خو ډېر نه. کوشش به موږ څه کوو؟ موجوده چې زما کوم حالات دي یا زموږ کوم حالات دي په هغې فوکس پکار دی، په هغې کنسنټریټ کول پکار دي چې یاره د موجوده ټایم د څنګه بهتره کړم. که چېرې په دې موږ لږ ډېر سوچ کوو نو دا به زموږ لپاره ډېره زیاته کامیابي وي، د فیوچر هم د پرزنټ هم. د دې د وجې نه موږ له یو بل سوچ ډېر اهم پکار دی چې موږ ځان هر ټایم انرجیټک، ینګ، جوان، چست، توانه وساتو. دا خپل سوچ جوړول داسې پکار دي، خپل ذهن داسې جوړول پکار دي چې آی ایم ینګ، آی ایم انرجیټک، زه جوان یم. ځان بوډا ګڼل نه دي پکار. افسوس چې په دې فلسفه باندې موږ په دونو ټایم پکې تېر شوی دی، خو بهرحال چې د چا وخت دی نو یا څوک هم دي هغې هم پکار دي. او بلکې خپل لایف موږ څنګه ریورس کولی شو، خپل ایج به موږ څنګه ریورس کوو، هغه هم په سټیج 3 باندې، یعنې مطلب ایجنګ 3 چې کوم دی یا زموږ د عمر چې کومه درېیمه حصې ده په دې باندې به موږ خپل ځان ریورس کولی شو.
که چېرې تاسو دا اکسرسایز دا سوچ دا ذهن جوړ کړئ چېرته به ځان جوان څنګه ساتم نو د هغې لپاره چې کوم ستا پرزنټ دی په دې فوکس پکار دی پاسټ او فیوچر د دې پروا مه کوه د دې سره سره برته یوه دوايي ښیم ډېره اهم دوايي ده او زه په خپل روټین پریکټس کې مریضانو ته کافي استعمالوم میډیسن درته به پر سکرین باندې هم ښکاري لایکوپوډیم په 200 کې ښه جي میډیسن چې کوم دی لایکوپوډیم دی لایکوپوډیم ډېر اهم میډیسن دی د هومیوپیتھک دوايي ده په 200 کې به راوالي 15 قطرې په 2مه ورځ په 3مه ورځ په 4مه ورځ نو ډاوټ چې کله هم تاته موقع میلاویږي استعمالوه لانګ ټرم لږ یوز به مجبورن کوو ځکه چې د دې سره به زمونږ ګټ هیلث چې کوم زموږ د هضمي نظام دی دا به بهتر وي د دې سره زموږ ډایجیشن به بهتر وي د دې سره به زموږ چې کوم منټل هیلث دی یا نفسیاتي یا زموږ ذهني کوم هیلث دی کوم صحت دی هغه به بهتر وي د دې دوايي سره به زموږ برداشت دا به په موږ کې راځي د دې دوايي سره به زموږ حافظه مضبوطېږي د دې دوايي سره په موږ کې هغه صلاحیتونه چې کوم قدرتي صلاحیتونه دي هغه راوچتېږي انشاءالله ډېر زیات مفید دوايي ده بل یو غټ خاصیت درته ښیم په نارینهو کې خاص کر هغه مشران چې د هغې ایج سیوا شوی دی او هغې ته سیکشوال لایف کې ډیفیکلټیز دي مشکلات دي هغې هم استعمالولی شي خو هغې بیا په 1M کې استعمالوي لایکوپوډیم 1M به هغې استعمالوي او هغه به په هفته کې یا په 2مه هفته یو خوراک استعمالوي یاد وساتئ چې لایکوپوډیم 200 کومه دوايي ده دا ډایبیټک مریضانو لپاره هم ډېره زیاته فایده ورکوي خو شرط دا دی دا هغې خلکو کې به په ډایبیټک خلکو کې فایده ورکوي چې د کومو خلکو د ټایم نه مخکې بوډاوالی راغلی چهره کې چې کومدنو کوتونه راغلي وي چهره چې کومدنو رینکلز راغلي وي یا د هغه فزیک یا چې کوم څنګه بایولوجیکل ایج دی مطلب یو انسان دی د 60 سال ښکاري او د اکچوال ایج د چې کوم کرونولوژیکل ایج دی هغه 35 یا 40 راوند اباوټ دی یا 45 سال عمر پورې دی اکچوال ایج او ښکاري دی بوډا د دې خلکو لپاره د ټاپ کلاس دوايي ده ډېره بهترینه دوايي ده او چې کله هم زما په کلینیک کې داسې مریض زه وینم زه د هغه ته د هېڅ قسمه وینا نه بغیر دا دوايي ریکمنډ کوم او ډېر زبردست ریزلټ یې راځي ډېر کامیاب ریزلټ یې راځي نو تاسو هم په خپل لایف کې دا شامل کړئ یو څو احتیاط درته ښیم د خپلې زندګۍ نه یو څو څیزونه کم کړئ سپیشلی خواږه چینی چې ورته ویلی شي چینی د خپلې زندګۍ نه لرې کړئ کوشش وکړئ مه استعمالوئ که دا ډایبیټک مریض دی او که نه دی چینی مه استعمالوئ کاربوهایډریټس یعنی کاربس چې کم دي دا کم کوئ لږ ډېر اکسرسایز که کولی شي ډېرو زیاته فایده برته کېږي فزیکل ایکزرشن کوئ اکسرسایز کوئ د دې سره سره لږ د واک کوشش کوئ د ماښام روټۍ چې وخوري ضرور پسې چونکې بینګ ا مسلم دا د یو مسلمان دپاره ضروري ده چې دی کله د ماښام روټۍ وخوري نو دله پسې پکار ده چې په دې پسې لږ ډېر واک وشي د اوبو استعمال په خپله زندګۍ کې د اوبو استعمال ډېر زیات د پریزرویټیوز نه چې کم منرل واټر دي د دې خبره نه بالکل نه کوم د چا پروموشن نه کوم هغه اوبه یادوم چې کوم ستا په خپل کور کې دي صرف که تا ته پته لګي چې یار زما اوبه پیوریفاید نه دي صفا نه دي یا د دې کوالټي بهتر نه ده دغه اوبه بوایل کا په یو صفا بوتل کې استعمالولی شي هر ټایم کوشش کوئ چې د اوبو استعمال ډېر کوئ ځکه چې د انسان باډي دا تقریبا راوند اباوټ 70% د اوبو مقدار د په انسان په وجود کې نو زموږ وجود ته په اوړي ژمي کې د ډېر زیاتو اوبو ضرورت دی کوشش کوئ چې د اوبو استعمال ډېر کوئ خپل هم کوم تاسو ته هم دغه مشوره در کوم انشاءالله د دې څه به صحتمند یې که چېرې ویډیو هم خوښه شوي نو د خپل سرکل کې شیر کړئ زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی دا هم د ځان سره فالو کړئ او کوشش وکړئ چې خپل نور ملګرو ته هم سجیسټ کولی شي د دغه شان معلوماتي ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ کوم نوي ویډیوګانې راځي د هغې نه به هم انشاءالله تاسو ته ډېر زیات معلومات کېږي که ویډیو هم خوښه شوي نو خپل رشته دارانو سره خپل یار دوست کې په خپل سرکل کې ضرور شیر کړئ د الله په امان